صورت د ټولو صورتونو ډېر خاصیات دي او خصوصا د صورت اخلاص هم ډېر خصوصیات او فضایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم بیان کړی دي. یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض کې وی یا رسول الله زه ډېر غریب یم بال بچه‌دار یم د رزق درک را کار نه لګي. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل لاړ شه کور ته وسلم ان کان فی احد کور کې څوک وي په هغې سلام واچوه والا فسلم علی نفسک که کور کې څوک نه وي بیا په ځان سلام واچوه ثم اقرأ قل هو الله احد مرة واحدة بیا سورت اخلاص یو ځل ووایه. سړی لاړ ډېر وخت پس راغی څو ورځې پس رسول الله صلی الله علیه وسلم دې تپوس وکړو تا وایي چې زه ډېر غریب یم بال بچه‌دار یم رزق راکره نشته تاسو چلو کوئ یا رسول الله زه خو لاړم کور کې مې سلام واچو بیا مې یو ځل صورت اخلاص ووی دا یې دومره فایده او برکت ما ته میلاو شي چې مخکې ما کر د رزق درک نه لګېده اوس زه د ګاونډیانو هم انتظام کوم الله ماله چې کوم دی کې برکت چې کوم دی واچو. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ولاړ دی جبریل علیه السلام هم دی په دې کې حضرت ابو ذر رضی الله عنه تشریف راوړو. جبریل علیہ السلام هذا ابو ذر قد اقبل دا خو ابو ذر راغی. حضور علیہ السلام ورته وی او تعرفونه ولې تاسو فرشتي دی پیژنئ چې تاسو فرشتي دی خو انسان دی تاسو دې څنګه پیژنئ. جبریل علیہ السلام هو اشهر عندنا منه عندکم دا خو فرشتو کې دومره مقبول دی او دومره مشهور دی چې دومره په انسانانو کې نه دی. وی مې وملغه ما ځان بلغه دې مرتبې ته څنګه رسېدلی دی. جبریل علیه السلام ته فرمایي د کې دوه صفت دي دا دوه صفتو د وجې نه دې مرتبې ته رسېدلی الله والا عزت ورکړی دی. یو لصغره فی نفسه عظیم وکثرت قراءته قل هو الله احد یو د کې ډېره عاجزي ده او چا کې چې عاجزي الله هغه له عزت ورکوي. من تواضع لله رفعه الله څوک چې د الله د رضا لپاره عاجزي اختیار کړي نه الله هغه له مقام چې کوم دی ورکوي عزت والا ورکوي. یو د کې دا دی او دویم دې صورت اخلاص ډېر زیات وایي او څوک چې صورت اخلاص ډېر وایي الله والا د دنیا او د آخرت عزتونه چې کوم دی ورکوي او مقام او مرتبه چې کوم دی ورکوي. حضور علیه السلام یو ځل چې کوم دی خلکو دوی وحشدو فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن تاسو راجم شي زه تاسو ته درېیمه حصه قرآن مجید وایم. حضور علیه السلام و د صورت اخلاص وي بیا کور ته لاړو واپس شروع ته خلک اریان دریانو. حضور علیه السلام پوه شه چې دوی په دې باندې تعجب کړی دی. وی تاسو دا تعجب کوئ چې تا وایي ثلث قرآن راته وایم او ثلث قرآن تا ونه وایي. نو بیا یې ورته وفرمایل قل هو الله احد تعدل ثلث القرآن لو الله احد دا صورت د درېیمې حصې د قرآن مجید سره چې کوم دی برابر دی په ثواب کې. صورت اخلاص کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کافرانو یو دوه کسان راولېږل وی زموږ سوال جواب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسوه. دواړه کسان راغله حضور علیه السلام سره مخامخ شوي شققت عصانا وسببت آلهتنا وخالفت دین آبائک. اے نبی علیہ السلام زمونږ اتفاق دروان که مخکې مونږ ټول یو کافران اوس ته رالې څوک مسلمانان شو جنګ جګړې پکې پیدا شو زمونږ چې کوم دی کار دی خراب کړي بې اتفاقي ده پیدا کړه. شققت عصانا وسببت آلهتنا زمونږ خدایان ته بد وایي وخالفت دین آبائک د پلار نیکه دین نه د مخالفت کې. نو ان کنت فقیرا اغنیناک که غریب تاله به چنده را جمع کړو وإن كنت مجنونا داویناک که لیونی موږ به تاله علاج وکړو وإن كنت حویت امرأة زوجناکها که څوک زنانه د خوښې په نکاح سره به یې درکړو خو زمونږ خدایان ته بد مه وایه. نو نبی السلام ورته وفرمایل لست بفقیر ولا بمجنون ولا حویت امرأة نه زه لیونی یم او نه غریب یم او نه مې څوک زنانه خوښ ده ولکن انا رسول الله لیکن زه د الله پیغمبر یم د الله نه لېږلی یم. ادعوکم من عبادة الاصنام الى عبادته او زه وایم چې د یو الله عبادت شروع کې د بوتانو عبادت چې کوم دی پرېږدئ. دې دوه سړو ته حضور علیه السلام دا جواب ورکړ. دوی لاړل
کافران ته هغه سوال جواب د حضور علیه السلام ورسو هغې دوباره راولېږل چې دوباره راولېږي زموږ دا بل سوال جواب حضور علیه السلام ته ورسوه مرحال هم دی حضور علیه السلام ته وایي چې ته وایې زما رب دی دا ستا رب د څه نه جوړ دی من ذهب من فضه د سرو زر نه جوړ دی که د سپینو زرو نه من زبرجد بیاقوت زبرجدو نه جوړ دی که یاقوتو نه من خشب که د لرګي نه جوړ دی ستا دا رب د څه نه جوړ دی ای حضور علیه السلام د الله په شان کې ګستاخي وکړه الله پاک په یو کس باندې د اسمان نه تندر راولېږه په هغه ځای باندې سوړ کړه بل سړی بار چې ووته نو یو زمری پې الله مسلط کړه غار غارې الله دا آیتونه او دا صورت راولېږه قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دې کې حضور الله پاک جواب کی حضور علیہ السلام ته چې دې ته دا ووایه چې دا تاسو کوم څیزونه یادول چې الله د دې نه جوړ دی د سرو نه یا د سپینو نه او یا د لرګي نه یا زبرجدو نه یا د یاقوتو نه دا کوم څیزونه چې تاسو یې دا مخلوقات دي او الله خالق دی قل هو الله احد لازم د الوهیت سره تخلیق دی چې الہ وي نو خالق به وي چې خالق وي نو الہ وي چې خالق نه نو الہ نشي جوړېدی لایق د عبادت بیا نشي کېدی نو قل هو الله احد قل هو ای حضور علیہ السلام هو شاندار الله احد الله یو ذات قل کې د حضور علیہ السلام نبوت ته اشاره ده ځکه الله چې خطاب کوي نو خپل نبی سره کوي عام انسان سره نه کوي هو کې اشاره د الله وجود ته چې الله موجود دی چې ضمیر چا ته راجع کېږي نو موجودي نه الله دې کې رد په دهریانو باندې دهریان وایي الله موجود نه دی وما یهلکنا الا الدهر موږ زمانه وجدي الله او الله کې وجوب الوجود ته اشاره ده وجوب الوجود پښتو کې دې ته وایي چې الله هو او ایبا داسې زمانه نه ورغلی چې الله نو دا زمانه به نه راځي چې الله به نه الله هو او ایبا انسان داسې زمانه راغلی و چې دی نو هل اتى علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیء مذکورا انسان موجود نه و او داسې زمانه به نه راځي چې انسان موجود نه انسان ازلی خو نه دی خو ابدي دی دنیا کې بیا موجود یا دنیا نه په برزخ کې به موجود وي که برزخ کې نه آخرت ته به تلي که آخرت کې نه نو بیا به چې کوم دی آخرت ته یعنې بیا د هغې نه بیا جنت ته ځي یا په دوزخ ته ځي خو همیشه انسان به همیشه دپاره یې ختمیږي نه د انسان دا ابدي دی خو ازلي نه دی او الله هم ازلي دی هم ابدي دی داسې زمانه نه ورغلې چې الله نه و دا زمانه به نه راځي چې الله پاک موجود نه وي بلکې الله موجود دی الله معنا هم دغه ده قل هو الله احد الله یو ذات دی دې کې رد د فرقې ثنویه باندې فرقې ثنویه وایي دوه خدایان دي یو ته خالق الخیر وایي بل ته خالق الشر وایي خالق الخیر ته یزدان وایي خالق الشر ته هرمن وایي وایي دوه خدایان دي نه الله وایي نه قل هو الله احد الله یو ذات رد شو فرقې ثنویه باندې رد شو مشرکانو باندې مشرکانو په لار روانو ګټه مې وکړه مزیداره بس هغې ته بیا سجده لګوله نه د هغې بزرګونو چې کوم دی خدایانو په هغې رد دی دې کې رد دی په هندوانو باندې هندوان 10 کروڑه دیوتاګان مني او خدایان چې کوم دی مني نه الله وایي نه زه خو یو ذات یم وحده لا شریک یم نه مې ذات کې څوک شریک شته او نه صفاتو کې قل هو الله احد الله الصمد الله صمد چې کوم دی هغه ذات دی صمد ډېرې معناګانې مفسرین وایي الذي لا یاکل ولا یشرب کوم ذات خوراک څښاک نه کوي الذي لا تعتریه الافات کوم ذات باندې آفتونه نه راځي الذي انتهى سودته چې کوم ذات په سردارۍ کې انتها ته رسېدلی دی الذي یغلب ولا یغلب کوم ذات غالب دی او مغلوب نه دی الذي لم یزل ولا یزال همیشه او همیشه وي داسې ډېرې معناګانې مفسرین چې کوم ذکر کوي جامع معنا هغه چې ما یسمد الیه فی الحوائج کلها روایت طبرانی کې ذکر ده مفسرین ذکر کوي ما یسمد الیه فی الحوائج کلها چې کوم ذات ته په ټولو حاجتونو کې د انسانان رجوع کوي
نا ذات ته چې کوم دی سوای صمد وایي دا هغه صمد دی هغه هم صرف د الله ذات دی الله چاته محتاج نه دی او دا ټول مخلوقات هغه ته محتاج دي دې وجه خلق معنا کوي مفسرین الله صمد الله بے نیاز ذات دی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد نه دې څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دی دې کې رد د عیسایانو باندې عیسایانو به وي چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی الله وایي زما زامن نشته دې کې رد دی په یهودیانو باندې یهودیانو به وي عزیر علیه السلام د الله زوی دی الله وایي زما زامن نشته دې کې رد دی مشرکانو باندې مشرکانو به وي الملائکة بنات الله فرشتي د الله لونه دي الله وایي نه مې زامن شته او نه مې لونه شته لم یلد ولم یولد نه دې څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دي نه ولد شته او نه والد شته د والد قول خو چا نه وکړي خو مبالغتا د هغې نفي هم راغله چې دا خو چا نه ویلي چې د الله دپاره پلار شته دا یې ویلي چې د الله دپاره زامن شته لیکن د الله دپاره د پلار قول چا نه دی کړی خو دا مبالغتا د هغې نفي هم راغله لم یلد ولم یولد نه دې څوک پیدا دي او نه د چا نه پیدا دي ولم یکن له کفوا احد نشته د الله سره مماثل او همسر او برابر هیڅ څوک د الله سره چې کوم دی نشته الله اکبر